بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم د څومره چې پریس کلب والا میډیا والا دي ډېر شکر ګزار یم. د دې نه مخکې مونږ یو ویډیو ورکړی وه، شکر الحمدلله هغه ښه خلکو کتې وه، ښه دغه شوی وه، زمونږ د غریبانانو اواز یې هر ځای ته رسولو. مونږ د دې ټیم کې چې مونږ راغلي یو د پریس کلب ته په یو مقصد راغلي یو. زمونږ یو د عوامو ته ایم پی اے صاحب ته یو ریکویسټ دی، د هغې په باره کې راغلي یو. زمونږ د نالۍ دا مسله ده او په هغې کې مونږ د دې نه مخکې احتجاج هم کړی او ډېرو خلکو ته وینا مو پکې کړې وه، سیاسي خلکو ته. په هغې کې نشنل پارټۍ والا ته، محمد کمال ته، بیلامي نجي صاحب ته مونږ ریکویسټ کړی و، هغې ته مونږ خپل فریاد یې دی. هغه بیمارو هغه پایل چې دا د پروت دی دا مو ورته کېښوده. هغې په مونږ باندې خفه شو او مونږ سره ودرېدل. تاجرانو ته مو کېښوده، خان فراز خاندي ته هغې هم مونږ سره ودرېدل، مولیانو ته مو کېښوده هغې هم مونږ سره ودرېدل. نو مونږ د ټولو نه ډېر اوټ چې کوم دی په قرآن قسم درته وایو چې مونږ زرشاد خان له ورکړی دی. د دې نه مخکې زمونږ په علاقه باندې یو منور خان راغلی او بیا په کاټلنګ کې داسې بل یو ایم پی اے نه و راغلی. زرشاد خان له مونږ دړنه اوټ ورکړی او په قرآن قسم مو وله ورکړی، کنې هغه دې زمونږ د بوت وګوري. په هغې کې مونږ پسې عرفان هم راغلی او جواد هم راغلی او دا ګجو خان والا دی مونږ سره و. مونږ ورسره ښه برپور منډه والې وه. دا مونږ سره چې دا مولیان ولاړ دي او دا نشنل پارټۍ والا ولاړ دي، دې ته مونږ ریکویسټ کړی دی ځکه چې زمونږ 400-500 ووټ دی. په دې کې نشنلیان هم شته، پیپلیان هم شته، مسلم لیگ والا هم شته، جمعیت والا هم شته. هر یو سړی هر یو کس خپلې پارټۍ والا کس ته وینا کړې ده او هغه ورسره منډه وایي. نو مونږ زرشاد خان ته یو ریکویسټ کوو چې مونږ دا نه چې مونږ ولې سیاسي رنګ ورکوو، مونږ ولې بیخي سیاسي رنګ نه ورکوو. زمونږ نالۍ ده، مونږ له دې نالۍ وکړي. مونږ والله که یو سیاسي سړی مو پکې انوال کړه، خو زمونږ په خپله دونه څه حیثیت نشته ځکه چې زمونږ 2 کاله وشو او وکړېدو. نو 2 کاله پس مونږ دې سیاسي پارټو ته کېناستو، مونږ ځان له راوستله، که هغه جمعیت دی او که نشنل پارټي ده. او دا فرنس کانفرنس مونږ د دې دپاره جوړ کړو چې زرشاد خان ته مونږ یو ریکویسټ کوو چې مونږ له کوم میلمانه راغلي او په هغې پایارې شوي دي، مونږ د خپلو میلمنو معذرت کوو چې په هغې پایارې شوي دي لکه چې دا زمونږ بې عزتي شوې ده. هغې مونږ له یو میلمانه راغلي او مونږ پسې تللي وو چې د یو سړي په میلمه اف آی آر وشي، داسې څه مسله پرې راشي نو هغه د کور په بندوي. او زرشاد خان پکې دا خبره هم کړې وه چې جی ښکته یې نالۍ بنده کړې وه او بیا په هغه کې م ولاړو. زه زرشاد خان ته یو خبره کوم، په یو طرف باندې د 100 کالو لار ده، د 200 کالو لار ده، هغې پټي ته د چا ضرورت نشته، بس لار ده پکې روانه ده. مثال کې د هغه پټي مالک راغی، هغه ته ضرورت جوړ شو، هغه ته د هغې لار نه تکلیف دی، مسله ده، نو خامخا به هغه لار بندوي. ښه لار بنده شوه جي 2 کاله رالو، 2 کاله مو تا ته منت زاري وکړه. په 2 کاله کې ته زمونږ نماینده یې، ته زمونږ مسلو دپاره ناست یې چې زمونږ مسلې به حل کړې، چې په مونږ باندې څه مسلې راځي ته به ورته حاضر یې، ته زمونږ عوامو منتخب کړې. نو پکار دی چې په 2 کاله کې خو له تا څه حل ایښتی وی که نه، نو چې یو ایم پی اے په 2 کاله کې څه حل نشي راوباسې نو مونږ له خو بل څه لار نه راځي بیا، ځکه چې مونږ خو ټولې ادارې هم دغه کړې او هر څه مو وکړو. او دغه مې د دې دپاره وکړو پرنس کانفرنس چې ما وې مونږ به د دې نه پس پیپل پارټۍ والې له هم ځو، هغې ته به هم کینو، خپل فریاد به کوو. نشنل پارټۍ والې له به هم ځو، خپل فریاد به ورته کوو. او مسلم لیگ والے له به هم ځو، خپل فریاد به ورته کوو. او جماعت اسلامي والے له به هم ځو، خپل فریاد به ورسره کوو. او پی ټي آی والے ته به هم کوو، ولې چې مونږ په خپله پی ټي آی له ووټ ورکړی. او دا داسې څه مسله نه ده چې مثال کې دا د 2 ورځو مسله ده. زه اوس تاسو ته یو خبره کوم چې یو مسله یې لږه غونته وي خو زه سړی سخته تېره کړي، دا خو راتلونکي زمونږ نسل تباه کېږي، ځکه چې زمونږ د کویانو اوبه خرابې شوې. نو هغه خو زمونږ واړه ماشومان، زنانه، هغې اسکي، څوک پې لامبي، څوک پې څه کوي، هغې خو تباهي وشوه. تاسو چې دا پایل جي وګورئ، دا به تاسو ته زه وښیم، په دې کې ته بیماری وښایه، په دې کې د 2 کالو ریکارډ دی، په دې کې د 2 کالو احتجاجونه دي، په دې کې د 2 کالو غونډ دغه پروت دی. او دا یوازې ما سره نه دی، دا د کمشنر په دفتر کې جی پروت دی، د ډي سي په دفتر کې پروت دی، دلته د اے سي په دفتر کې پروت دی، دا د هر یو کس سره پروت دی. مونږ د عوامو ته ریکویسټ کوو، د پاټو والا ته
مونږ به د هغې پسې وګرځو، هغې ته به مینت هم وکړو، د خپل پایل د خپله مجبوري ده هر څه به ورته بیان کړو. او زمونږ ټول عوامو ته دا ریکویسټ دی چې مونږ به 2 ورځې پس بیا د احتجاج کال ورکوو، پوره من احتجاج. مونږ به یو پوره من احتجاج کوو. او دا مونږ د خپل مثال کې د پی ټی آی والا سهیل افریدي دا خبره کوي چې لکه مثال کې زمونږ جلسه ده را روانه او په هغې کې به مونږ یو کال ورکوو. نو زه د هغه په وینا د هغه د دغه مطابق وایم، ځکه چې مونږ پی ټی آی له ووټ ورکړی چې 2 ورځې پس به مونږ بیا کال ورکوو او دا ټولو پاټو والا پسې به مونږ ګرځو، مونږ به ورته ریکویسټ کوو، مونږ به ورته خپل فریاد دو او مونږ به 2 ورځې پس کال ورکوو، ځکه چې مونږ سره نور څه لار نشته. دا جي زمونږ پایل دی، دا زمونږ زنانه دي، زنانه څوک چاته خپلې نه ښیي. دا وګوره دا لامبې پې نو دا مسلې دي ورته، دا د سکن مسلې دي چې دا وګوره ته په اوبو لامبې نه شې په دې ګرمۍ کې چې ته جي نه شې لامبې نو ته به څه کوې؟ ته دې ته وګوره دا زمونږ مشران کشران واړه دي پکې په هغه احتجاج کې مونږ تاسو ته دا ښولي وو، ماشومان مو دله د کورونو نه رابار کړي وو، زنانه خو مونږ نشو رابار کوی ځکه چې ملک ته پښتو دی. او که یو زنانه میډیا والی یا به دې راشي ودې ګرځي چې دوی وایي چې دې دروغ وایي. دا وګورئ چې دا دغه دی، دا د مشرانو دا د هر څه په دې کې مخکې دا احتجاجونه دي، دا پکې کال مخکې د ډي سي د اے سي درخواستونه دي، په دې کې بلا دا زمونږ کمرې دي، زمونږ کوټې دي، زمونږ هر څه دي. دا وګورئ چې دا زمونږ ال دی او دا وګورئ دا دیوالونه دي، دا دې ته تاسو وګورئ چې دا مونږ ځان سره لکه د فقیرانو د ملنګانو ګرځو په علاقو باندې په دفترو باندې، مونږ له هېڅوک څه رسپانس نه راکوي. که مونږ ځان سره یو سیاسي سړی ودرو نو جیزر شاد خان وایي چې دا ولدي سیاسي رنګ ورکړه، دا سیاسي خلک دی. ته خو هلکه راشه ایم پی اے صاحب ته وګوره، خپل پولینګ سټیشن وګوره چې ما له دې بڼ شا والا څونه ووټ راکړی دی چې دا د جمعیت سره دي که دا تا له یې ووټ تر کړی دی. او په هره محله کې هر یوې پاټۍ والی او هر یو کس سره خپلې پاټۍ والا ښه په نه راودرېږي. ولې چې د پاټۍ مثال د کور دی، مونږ خو پی ټي آی له ووټ ورکړی هغه مونږ سره نه ودرېږي، خو مونږ د پی ټي آی خلکو ته ریکویسټ کوو عوامو ته چې مونږ سره راشئ ودرېږئ، زمونږ دا فریاد واورئ، زمونږ دا مسله واورئ چې مونږ له دا کار شروع کړي، فوراً مونږ له کار شروع کړي. او 2 ورځې پس به مونږ چې ډیډلاین ورکوو، مونږ سره به سیاسي ټول خلک ناسي، مونږ به د سیاسي خلکو پسې ځو، هغې سره به مونږ مشوره کوو د ټولو سره، د هغې په مشوره به بیا 2 ورځې پس چې په 2 تاریخ باندې په 2 تاریخ به بیا مونږ یو غټ پرس کانفرنس کوو او بیا به مونږ د پوره احتجاج کال ورکوو. مونږ داسې کال هم نه ورکوو چې زمونږ معاهده ومنلی شي، زمونږ دا کار وشي، مونږ د کال سره هېڅ ضرورت نشته. 2 کاله مو وکړو نو مونږ کال خو په 2 کاله کې نه دی ورکړی، خو مونږ ډېر ستړي شو. مونږ د یونوسانو پسې په خپله منډې والي ستړي شو چې دا زمونږ کار نه دی، ولې زمونږ مجبوري وه. مونږ په دفترو پسې په خپله منډې والي، د دفترو کار زمونږ نه دی، خو زمونږ غریبي ده او زمونږ مجبوري ده. په دې دفترو او په دې یونیورسۍ باندې قسم مې دی په خدای قسم پې درته خورم چې په دې زمونږ 4 लाख روپۍ برابر شوې. هر یو کور نه لکه 2000 روپۍ راټولوو، 3000. دا هم غریب خلک دی په اوسني وخت کې، تاسو ته پته ده. نو که دا یونیورسۍ زمونږ کاري یا د دفتر ته د تلو دا زمونږ کاري یا دغه دا دې مونږ ته ووایي چې مونږ نور بیا هېڅ هم نه کوو، مونږ بیا په خپله وکړو. او که نه دې وایي چې نه فنډونه نشته او دا نشته او هغه نشته، مونږ یې په خپله کوو، خپل جایداد خرڅوو، خپل پټي خرڅوو چې زمونږ د شته مستقبل بچ شي. او جی بیا دوباره د احتجاج کال ورکوئ که نه؟ او جی لومړنی احتجاج چې تاسو دلته کې روډ بند کړو احتجاج مو کوه، تاسو هغه احتجاج په څه وجه باندې ختم کړو؟ تاسو سره مذاکرات وشو که ونه شو؟ د مذاکراتو باوجود بیا په تاسو باندې اف آی آر ولوسول او تاسو مخکې ته کومه نو د دې باره کې به یو خبره وکړم. مونږ خو بېوسه خلک یو او زمونږ په دې معاشره کې د بېوسو خلکو ډېر بده زندگی ده. دا چې اوس غټ خلک وایي، زه به دا مو وایم چې ابلز په شنکر کې پرون د کابلز روډ بند شوی و، کټونه پکې پراته وو، نه په هغې کې اف آی آر شوی دی. جی سبا دا جلسه ده، دې ته به د دنیا روډونه بند دي، خلکو ته به مشکلات دي، بلا روډونه به بند دي، خو د هغې به زه وایم چې هغې به وس کېږي، دغه به یې کېږي. زما دا سوال دی چې یو خدای تعالی موږ ته چې دې ته فنډ ریلیز شوی دی، فنډو ته دا مطلب ټینډر شوی دی. او جی دا تاسو کوم ته ده خدای حواله جواب راکړي. او دویمه خبر دا ده چې د پی ټي آی څه داسې ډېر سینیر کسان زموږ سره رابطې وي، هغوی وایي چې احتجاج د آینه دي، په دې کې ډېر غیر اخلاقي الفاظ زموږ د مشرانو استعمال شي. په دې حواله څه وایي؟ جی په دې کې
زمونږ په دې احتجاج کې جي کنزل نه دي شوي که چاته کنزل شوي هغې سره به بای ریکارډ وي مثال کې په موږ باندې د پولیسو د طرفه د ټیمې د طرفه د اے سی د طرفه ایف آی آر دی په دې کې که د اے سی نوم پکې چا اخیستي یا یې پسې کنزل کړي د اے سی پسې که چا کنزل کړي یا د ټیمو پسې چا کنزل کړي نو ما ته ویلی شي نو نور خو تاسو ته پته را زه په سیاسي په توګه خو جي خلک دا نارې وایي دا د نواز شریف پسې هم لګیا دي د عمران خان پسې هم لګیا دي څوک د چا پسې نارې وایي مونږ خو په هغې مثال کې دا غټ خلک د یو بل پسې په سټیجونو باندې لګیا دي د یو بل ویډیوګانې ښیي چې زه به کمیس خرڅ کړم او هغه ورته بیا ښیي چې تا کمیس خرڅ کړه او دا مرد آباد او دا او هغه دا نارې وایي او جی ټینډر خو مې کاغذ راونړه ټینډر جی شوی دی ما سره په دې موبایل کې دی تاسو ته بخیر د اوس هم ښیم دا مونږ جی ایم پی اے صاحب له یو 15 شپږ پیرې لاړو کور ته هغه مونږ له سره ریسپانس رانه که مونږ بیا کمشنر صاحب له لاړو دا فایل مو له یوړه په ټیم کې د سکین دا بیماری پکې نه وي دا خو پکې اوس راځي خو کورونه مورونه ټول ډیمیج شوي ما ورته دا وایي چې ما له څلور مشران راشي چې په دې کینو یو بل کوو د هغې نه پس تاسو ته هغې انکار وکړو یا دا نړۍ څه وجه وداسې جی د هغې هم درته یو ریکویسټ کوم عزیز چې کوم دی زما د تره زوی دی تکړه هلک دی مونږ دا نه وایو ښه هلک دی هغه ایوب لالا تیرینګ وکړه هغه لی ورکړه هغه ورته په موبایل دا خبره وکړه هلته کې هغه م وکړه چې جي زما مشران شته زه به د هغې سره کښېنم مونږ یو میټینګ کوو یو دغه کوو یو مشوره کوو په خپلو کې ټول مشران د هغې نه پس به زه جي تاسو ته اطلاع درکړم بیا جي مونږ په سار په هغه الیکشن په شپه هم جي کله چې مونږ پرامن احتجاج کوو د دغې په سار جي مونږ راټول شوي وو ټول د 9:09 بجو پورې دې پسې جي زمونږ ناظم بشیر دی که څه دی د یونین کونسل ون بشیر شبیر هغه پسې جي لاړه هلته کې ورسره ناست و هغه ورته وویل چې جي د کلي ټول مشران دي راټول شوي دي سپین ګیري دي بزرګان دي په هغې کې ډېر داسې دي چې معذوره دي تاسو ولې جي یو 10 منټو له راشئ مطمئنې کې ځکه چې تاسو د عوام نماینده یې تاسو به ځئ جي نو د هغې باوجود مونږ له سره ریسپانس رانغی مونږ سهار په 8 بجې راټول شوي جي په 9 بجې مونږ وتي یو په دې کې مونږ هر چا سره رابطې کړي خو مونږ له چا سره ریسپانس نه راکړي او جی او د هغې حوالې سره هم زه تاسو ته جي یو دغه کوم خان پراس ته جي ویلي خو خان پراس صاحب مونږ ته څه اطلاع نه وه راکړې سهار هغه ته د شپې ویلي نو د شپې خو هغه راتلی نه شو نو د سارې جي تاسو په دې میډیا هم شته د هغې د روغې مسله وه هغه به په هغې روغه کې ناست و د هغې د وجې به هغه څه دغه نه کړي نو هغه خو بیا مونږ له چې مونږ احتجاج کم ټیم کې کوو په هغه ټیم کې مونږ له راغلی دی جي چې احتجاج کم ټیم کې شروع خو بیا هم ورته هغې رینګ کړی ریکویسټ ورته کړی چې راشئ ولې تاسو د دې قوم نماینده یې تاسو د قوم منتخب کړی راشئ وله او دې سره خپل څه دغه وکړئ او دا زمونږ د معاشري رول دا دي زمونږ د علاقې رول دا دي چې مونږ خلک چې کوم دی چې معمولي غونته کوم څه مسلې نو ایم پی اے به ورله راځي ایم پی اے به ورله راځي ایم ای اے به ورله راځي دا عوامو منتخب کړی دی تاسو په خپلو خبرو کې دا ووایئ چې یاره ایم پی اے به ورله راځي نو دې کې تاسو دا ولې د انا مسله جوړه کړې ده پکار دا وایي تاسو څلور مشران ترې وې د هغه سره جی اوس ادې ته زه جي نه جي نه دا خبره نشته جي ایم پی اے له جي مونږ یو 8 پیرې تلي که زه وله نیم تلي زما مشر نه تلي زما سپین ګیري نه تلي زما بیمار تره وله نه تلي نو ایم پی اے دا خبره کوي چې دی به ماله راځي یا به مونږ دا وایي چې دی به ماله راځي دا خبره پکې نشته چې مثال کې مونږ ټول وله یاره یو 8 پیرې به جیتلي یو په ریکارډ به پراته تصویران به وي او دا مشران دي دیم را سره جي دورې خبره ته کومه د شپې په دې روډ باندې روړه اچوله مونږ بنده کړه مونږ ورته وایي زموږ د نکاسۍ دا مسله ده چې دا حل شي نو بیا دې روړه واچولې چې بیا به روړه سړک په ډیمیج کېږي چې جوړېږي زرشاد خان جي راغی ماسخوتن مال جي دا میډیا هم والا و دا نه چې هسې راغلی و د دې میډیا والا په مخ کې ووي چې زرشاد خان دا وهاب ټیکهدار به اله نور کار کوي چې ستاسو دا نالې وکړي دی ویلي و هغې کې میډیا والا هم داسې ده جي که نه میډیا والا و که نه دی ووی بیا هغه لاړه د هغې نه پس بیا یو له 20 ورځې پس بیا د شپې ډمپرې رالي پولیس راله او د شپې پرې روړه واچوله
او نه نالی شوه هېڅ څه چې د هغې هم جي کالو شو وایي دا پروګرام بند ده چا ده لا لکه دا کار تاسو د ټینډر شوي پیسې دا به سرجي زه خو به یو خبره وکړم چې دا د چا د لاسه بند دی په دې کې خو وینا ته ضرورت نشته په دې کې خو مخکې خبرې هم شوي ډېرې ناستې پاستې هم پکې شوي ولاړې هم پکې شوي دي په دې کې نه د یونیسې مسلې دا دونه مسلې چې راغلې او دا دونه خبرې چې وشوې نو دا دونه کارونه وشو خو مونږ چې ته یونیسي په 2 کاله کې په کال کې نه ده لیدلې چې په کال کې مې یونیسي رانشي دا یو ټینډر جی ځکه چې بیا به سبا یو سړی وایي چې دا څنګه چل او جی او لکه زیات دي نو موږ وایو چې نن تاسو په کار دی چې د ماشومانو په ځای زیات راغلي وي په نو کنه تاسو د دې چې تاسو له زه یو دغه در کوم جواب زه 2 کاله په دفتر وګرځېدلم خو ما خپل مشر نه دی بوتلی ما عرضې ته مشر یو پیره یا 2 پیرې بوتلی چې هغه ویني چې دې مشرانو ته تکلیف دی زه په خپل مشرانو خفه کېږم زما مشران بیماران دي په هغې کې اوپن سرجرۍ شوي ډېر ته ووایم چې زمونږ د ډېر کم کسانو لکه ډېر سپینګیري دي ډېر کمزوري دي زه په خپل مشر خفه کېږم که ما یو پیره 2 پیرې یو ځای ته نه بوتلي نو تاسو بیا ویلی شئ ما هغې ته ویلي چې زه ولې کې یوازې یم برابر یم زه به ځم چې ستاسو سپوټي زه په هر ځای ورځم زه هر ځای ته تللی یم هغې ما ته ویلي دي چې ته یوازې ورشه اخري سوال دی تاسو دا مسله حل نه شوه تاسو یو پر احتجاج وکړو دې مخکې تاسو پر احتجاج کړو دا دویمه پیره وه په درېیم ځل تاسو بیا وایئ چې احتجاج کوو خو بیا هم دا مسله حل نه شوه نو څه به کوئ اخري ستاسو سره څه لاره جي دا کانفرنس هم مونږ د دې دپاره وکړو چې په 2 تاریخه پورې به مونږ ټول سیاسي خلک په دې کې به پی ټي آی والمي ولې چې مونږ خپله پی ټي آی ته ووټ ورکړو په دې کې به جمعیت والمي په دې کې به نیشنل پارټۍ والمي په دې کې به مسلم لیگ والمي په دې کې به جماعت اسلامي والمي مونږ به هغې ټولو مشرانو سره کینو مونږ به ورته د خپل فریاد د خپل کاغذ ښایو چې مونږ ته د 2 کالو نه جدا مسله ده تاسو مونږ سره په دې کې څه دغه وکړئ څه مشوره راکړئ که مثال کې زمونږ کورمن احتجاج کوو تاسو پکې مونږ سره لږ کومک وکړئ مونږ سره ودرېږئ مونږ به د غریب سړي سره هم ګرځو غریبانانو پسې به هم ځو مونږ چې چاته مسلې مونږ به د هغې نه د دې نه پس هغې ته هم ځو ریکویسټ به ورته کوو چې تم غریب یې او زه هم غریب یم ستا مسله هم نه حل کېږي زما هم نه حل کېږي چې ته او زه یو شو نو د دواړو د یو نه به څه جوړ شي چې ته ځان له او زه ځان له یم او زه ځان له یم په دې کې والله چې ډېرو کسانو ما سره ډېرو کلو ما سره رابطې وکړي